نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف طول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه دیر و قدر منو دې مجمع کې الحمدلله ډېر مبارک علما نوستي بس الله دې دو په برکت مو ته توفیق وکړي چې داسې خبرې وشي چې مو ته فائدہ وکړي تاسو ته خدای په فائدہ دی حضرت تهانوی رحمت الله علیه بوي چې سنجیده سړی په بیان کې نوستي وي چې مو ته خپل القا دی بیان کیږي طلب حضرت تهانوی سے ویای چې په قدر دې طلب دې خدای ور کړه څومره توګي طلب وي زه صرف مختصر ان شاء الله یو دوی درې خبرې دې تکاو خو تاسو به ان شاء الله توجه سره وره په دنیا به اوري چې خدای دې عمل توفیق ورکړي مو دې ټول مرګرو دا بناوي کنه چار څه دې خدای په توفیق کې دوه مله ټول چې دا خدای توفیق به په څه شي ملوي چې سړا کا سي چې ډېر کمزور ان دا ورته کوم چې خدای توفیق او دا توفیق یو شاید دا الله ورکړي نو هغه به تفسیر المنیر کې وخت چې توفیق خدای چاته ورکړي چې څوک خبره په توجه سره ووري عمل ته اراده کړی وي چې د خبرې باندې وځه عمل کوم یو ورځ داسې تبلیغ بیان انګریزي کې کېدل یو مې وتا خندېدو نو یو ته ته په دې پیږي چې داسې خوندې و چې په مقصد یې پیږي اخیری کې په دوی چې څلور میاشتې دا څوک دی د دماغ کې یو نشي چې د مو بستر تړلې روانې زه بچګي په مقصد یې پوي نو دا خبرو مقصد عمل نه یو ری جماعت واپس شو چې څو نمبر دي تبلیغ کې چې شپې هر سړي به شپې نه په ظالمونو مینا دا ووم دي پوره د تاسو شپې نه هغه ووم یې کړه دا اخیر خپل ویلو چې عوام عمل د عمل د په شپې عمل وکړي ان شاء الله چې کومه خبرې کې عمل په نیت به ورو کنه نو دي توفیق حاصلونه خدای داسې شای چې کوم ډېر قیمتي وي هغه پټکړه نه ده هغه څرګند کړه ده نو توفیق چاته ورګي چې چا خبرې ووري خو د اراده اتوماتیک عمل ته کړی چې بده به عمل کوي ان شاء الله ایمورونو دا بیعت متعلق د ذکر متعلق فرمایلی دي قاری تیب رحمه الله خطبات کی چې مو په اکبر د حواله په ورسو کنه بس دای مو غاټ کور د دغه تحقیقونه مونږ شو کوله هغه مو ته تیار هغه یې چې د خلکو سوچ دادا چې زه خبرې نه څنګه خبر شو بس دې سره به مو تعامل توفیق ملويږي وی چې دا خو د علم ډیوټي دا چلیار دي ته شي خو چې دا څوک خبر دي دوی عمل توفیق نه ملويږي دوی ویل دا تحقیق نه کوي چې خبر خوشون د عمل ویل نه ملوي وی چې دمره پاته هوی دا ولګي دا چې بد عملی دی بیا علمه دی وجنه نه ده کدا خبره عام سړي کړي و علماء به ټیک پکړه چې جاهل سره د زکه یي هغه دی دیوبند درنیم لاکه مدرسو مشر مدرسې محتمم او په خپل داسې ټکول عالم نه زه بنان کور نشي کوه مولي دلو اکوړي تر غاله مو والا درجه په دویم چا دوی د نوستو دومره رشوه د صحت نه هغه لیکلي
چې د علم ډیوټي دا لیار شایل او د تصوف ډیوټي دا چې هغه به تو کې شوق پیدا کی بیا به تو بوز یا عمل زویتا عمل به در باندې وکي خو که تصوف دی کولو بیا عمل تو فکر نه ملوي دی به د دوزو کې شرایط کمزوري کړي وي ګولې به دی جوب ته چولی وي خېټه تبدی نه وي چولی نو بیا په دې نظر سني وکي هغه چې د حضور څلور مقاصد دي د بعثت تلاوت د آیتونو او تعلیم د کتاب تعلیم د سنت او تزکیه ویچی چا یو کوم یو کورنه والا هغه څلور نه ځون مستغنی غني چې مو کړه علم نه کړه اعلان کې چې څوک حدیثو کې ماهر وي هغه به شیخ الحدیث وي یا چې دا کې که شیخ صاحب د مشنوي ته کېنوي کړی نه وي تجوید طالبان به د واپسې مدرسې نه کنه نو شیخ صاحب کې نواله دا د توهین نه ده دا دو غلطي وکړه چې خپل هغه غریب کېنول دارنګې ښه غریب دي ته جواب بخاری شریف شایل شي ته د غری صاحب کې نو هغه وي دوه خو دی بلې دنیا ته راوست لکه ته کې پیږي دا تزکیه باندې بیا ټوپې لړاوي دا یو کاما سره محسوسوي دا وایي زکه همیوایت کې راواله که څلورو کې راواله څلور کورونه دي څلور ایتونو کې وایي زکه هم سره نو کاری تیب سے میتهلی دي چې تاسو اټول کورونه علم ته ما حواله کوي تاسو ټول تهجد نه خبره کنه ویګه چا کړي بسم الله خپل علم چې کړي کوم نه دي خبر کوم چې سوا بدا نو کا علم سره مجبوراوله دیتا خدا په کور د چې ویګه مو کړیو نو تزکیه بیل شاید او بیا دې پر خبره ته دا شوق دی اعمالو په تو کې تصوف پیدا کوي تصوف بده کې د خپل ډیوټي ده دی کالیار نه وي شوق دی وی بیا نه کیږي شوق دشته هو ګوډه نشته نه لیار نشته ګوډه ویلوړ ده ای بیونه سبب دشته خو لیار نشته وځي ته به څه کوي لکه څنګه دی علم ضرورت ده داسې دی تصوف ضرورت ته دی مورم ها یو کتاب د دې پر دی وسړي بیان ک خو چاوال دی سړي دی تاسو مهنت وشئ بیا به دغه اثر دی ته وشئ ان شاء الله مختصر دا مفتی فرید سے پیر شو مولانا عبدالمالک رحمه الله دا دی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه پیرو مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه پیرو شیخ عبدالرؤف صاحب چې دا ټل کې شیخ الحدیث و یا هم پیرو دلی گلی چې مو خانقاه ته 12 کوله رما صرف سره والی فضل علی قریشی رحمت الله علیه خانقاه ته بس وظیفه مې بوتلی مزدګار مې راوستي وی چې واره درته ویلو چې ته مو خلیفہ ته په ذکر به ورکای لنګار به ورکای وی مو دا ویلو چې په شاړو شو 2 غنټه ورشړې ده چې بس دا وسو ته مې پرېږده په دې پیګا کني عالمو نور مې ما غوازونو نشه غوانه پس یو کس بیلګ چې دو بډا سړا د دوز کې 1500 کا سون خانقاه کې ګرځي تو پته کې نه لګي او شت چې د دالي دوری کېږي وی جیواره جی بیا ونه وند لوس نه چې دا بشترا دی وخله منډه کور ته روغلل ورونو ودر تا وکو بیلیک نو زه خو پستی پویو سمې ګاټانه شو خزه خدای دا سیروکا چې مو ته ویلو چې زه ته شرماو خو نه چې تا پونه مونږه راړه شوتاله موتاله خوشبول درګي واګډه بدیر کی درې جمو کیش اب ټکاو مول غو پوښو خروبه وشچا د پاته نشته پردا په پردي د خپل ذکر کوه کڅ دی راوړي خروبو چې واورې چې ولمارو چې ولمارو نو زه وزن هغه چې څه پریټ کای مونږ ولما د توسو کو نیته ته وای د ګناه خونه د چې کڅ در سره یې روکنه موږ کو پردا وشو اوس مجبورې نه رمنډي بیا غویلو چې حضرت صاحب لاس کیلو
غنم راکړي دي چې کور کې څه نه وي خو بیا خوند یوسه ایوای پرچار وکړه هغې لیکلي وو چې ان الله مع الصابرین دا ګوډي کې د غنمو سره وچه سوروا ورکې وکړه بس بیا خوله سوامه د ذوالفقار صاحب لیکلي چې مو ته ویلو چې دا کیسه دې ته د خدای په کور کې بینم او د سکیه وی چې څلوېښت کاله وشو چې هغه بوجۍ ختمه شوې نه ده اول ورباندې پوڼې وخوړې وشیر باندې وخوړ که نه نو اوس مولا الله چې لنډې ذکر وکړو که نه یاره چې دا وظیفه بل پیر نه ونه که خوند خو یې ونه سړیا پیر دې کوټه کو ذکر خو دې خوند ونه کو پیر دې ته کوټه بل موږ سره شته چې ده ده دلته شیخ صاحب مو دلته کېنوله نو یایي چې څلوېښت کاله وشو چې زه هغې برې نرخواله کله 300 ولمانوي کله کله 1000 ولمانوي اوسه پورې هغه بوجۍ ختمه نه ده دا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه کتابه کې لیکلي وایي ځوان نه یو احمد کبیر بابا دې ویل که موږ څوک یو وایي چې ښه یوه خبره مې دې ته وکړه بله خبره دا ده چې دو کله کور شروع کور یې دا بیا ذکر چاته نه ورکول نو فضل علي قریشي صاحب مې ته ویلو چې الله تعالی مرکبي کې مو ته حضور سم وشیلو چې عبدالمالک دا وایي چې وظیفه چاته نه ورکړي خپل امانت ته بیا واپس کړي بیا په ژړېدا نه شو چې دو اوس ورکړي پیري مریدي جوړه شوه هغه یې شروع بیا یې مې چې زه حج ته لاړم حج کې مې دا سوچ شو چې دا بیت الله ته چې نه وتلی وانو بیا مې وایي چې څوک دې پېژني بیا مې چې چاته یا هغه دې پېژني که نه چې چا بیت الله د کور ملک تو څه کېده که نه الله تعالی هغه یې تو زړه نه خبر ده یعنې ضرورت نشته مې چې ملتزم سره ویلوړ یم داسې وي تا کس 2 کس راغلو بیت الله شریف دروازه یې کلو که داسې کسي چې مو سره سترګې سیده شوي داسې کوچ روش چې خپلې ګیرې زه نه چې مو دا دروازې باندې چې نوتله الهام درته وشو چې ګوره په پلني قدم باندې حضور علیه السلام ولاړ ده هغې ستنې سره بل ځای کې ونه کېسو نافل نو مو سنت ته متوجه شو چې زه به کوم ځای کې کوم نو سنت خدای پاک راته د الهام په تر وشیرنو هغه زه مې نفلونه وکړو مرکبه مو وکړه د غلام حبیب چکوالی صاحب ورسره او څلور مې نورو ننوست 15 ورې ننوستله یو ورې خو پرېږدم بیا ورته ویلو چې شپېږم ورې راشه مو چې 15 ورې حضور علیه السلام نوتله نور مې نه زړه کې شوق رسي ځکه چې زه د اتباع د حضور علیه السلام تابع یم زه د شوق تابع نه یم هغه مې د سنت اهتمام بیا چې کله راغلو سمو دا بعد هندوستان دا مریدانو ته یوه خبره کوم حضرت صاحب خپل ځان ته کوم تو ته کوم بل بیا هندوستان ته فضل علي قریشي صاحب تللو نو د ځان نه مخکې عبدالمالک رحمت الله علیه واستولو تبلیغ خو الله تعالی داسې رواج کې راوستله مو یې که نه چې خلک خبره نه اوري ته وسایل عمل وکړه یو مارکیټ کې راشي شراب وکړه چې نږدې نږدې راشي تو ترسي خو چې کوي نه نو مې دې څوک څه کوي دین خبرې جذبات یې نشته وی چې چې ور نږدې شي تو باندې عقیدت جوړ شي بیا به دې تو په خولې هر یو کور کوي انشاءالله لکه طالب تو نه سبا کېله چې ته د څه شي نه هغه کوي یې چې زه مو ته ویلو چې ته بس هندوستان ته لاړو جماعت په جماعت ګرځه حضرت روان نه چې دلی ته ورسېد انورشاه کشمیري رحمت الله علیه اطلاع مې راوشوه چې ډېر سخت بیمار نو زه ویرانم مو ته استاد ویلي و چې ته به دیوبند کې څو ورځې تېروې نو دې نه زه ډېر سخت ډارېده چې دیوبند ته به زه اوس څنګه ځم سمندر د علم نه لوی لوی زمریان ورکې ناست دي وایي کشمیري صاحب ته چې ویراله بیمار و نو چې چا کشمیري صاحب احوال پړاو کړي وي نو چې زه کله ویراله مو ته یې چې څنګه راغلی مو چې جي استاد روان ده بس هغه نه مخکې زه راغلی دا توجه سره دا خبره وایي مو ته ویلو چې سیخ به دیوبند ته لاړ شي ته دلی ته بیا واپس مه ځه
د دیوبند طلباو اصلاح دی پورا بو تاغه جماعته کې څورې دي تیرای او د څه نوې خبره نه ده شیخ صاحب چې بیمار شي ډاکټر ور نوازي کنه سره المنځ نه کوي او شیخ صاحب داستان وای نه کنه دا چې ډېر ډاکټر نشته ظاهري الفاظ برابر وي نور غنوي دارنګي دوبي جامع وینځي کنه مدرسې قسم دا حرمینو کې به نه وروړلو سر کلای کوم را دي کړی مو په دعوت شرمېږو حق خبرې 500 روپے هغه نه روان کړو موږ چې نږدې به وي پاسې وخې ژولو چې دعوت چلوي ملام به دی هغه ته نه بسي چې دعوت نه چلوي موږ ته هېڅ نه وایي چې دلمونچې ته کې کوي خبره مې کوله چې کله هغه ته سویراله عبدالمالک رحمه الله چې مو ته ته دیوبند ته سي نو مو چې دیوبند ته خو بلوړ شم خو چې کله دیوبند ته راوله مو چې زه به قاري طیب صاحب نه اجازت خواله قاري طیب صاحب مو پسې راولو مو سره چې د ګوډي کې یورې ملو شو دومره پاته وې ته ولې کېدا چې عبدالمالک صاحب دیوبند مسجد کې دا ملګري مې ناستو زناو سبا ته بیا راولو ملګري مې ناستو زناو درې مې دې بیا راولو مو ته ویلو چې جی مو خو اجازت نه ده خواسته خو دا جماعت ته نوتلی یم مو ته وی چې زه به داعي هم وم مدعي به هم وم د دې خبرې او ته به دیوبند ته یورې نه رسې دو طلبه او اصلاح دې پوره بلکې باروبار برسې باروبار برسې ویلې چې دو ته د تصوف ضرورت ده دا ټول مو سره کتابو دوه درو کتابو کې لیکلي پرتې دي شاه داس خبرې نه دي چې ته وایې چېرې چا نه به اورېدلي پرون مې لیدلي یای چې درې ورځې مو چې ملسې ذکر وکړو سبق چالو ده د دیوبند علما سبق باندې پوهېږي که نه پوهېږي وینې نه پوهېږي مدرسین ارسي طالبان ارسي چې درې ورځې پوره شوې مو اراده دا وه چې شاست سو مدني رحمه الله سره دارالحدیث ته ننوته چې څه نن به درسګاه کې کښېنې مو د حضرت مدني صاحب د مو لوس نیولی نو چې نیولی و مو داسې لوس چړي والو هغه مو ته د سنت خلاف نه ده زه به دې پرېږدم وي مو ته چې د دروازه تانګه نه ده روډه نه شو کوته چې مو ته ګوره تربیت کې دا شرم نه وي کله چې تربیت کې مو د خفګان سوچ کوو که نه ځکه سړی نه تېرېږي چې مو ته د سنت خلاف نه ده ته پیري مو چې د دروازې ته وقت دماغ کې تانګه ده که نه تو سنت په لاس کېولو مو دروازې په لاس کېولو که نه چې دارالحدیث نه کله بیا وروتو مو ته چې دارالحدیث مخ ته طالبان څه شته ناستي مو چې مو ته خو پاته نشته وي دا یایي چې په درو ورځو به دو نه څي دا به ورځې نورې تېروي خو دا طالبان احتجاجا ناستي احتجاج یې کړه دارالحدیث مخ ته چې مدني صاحب وایي تیاري اوس دیوبند کسه پنجاب نه راوالی یې ملای حقیقت دی نه ده منو یې چې ویلو چې مو ته ویلو چې ټیک ده 11 ورځې ملسې ذکر باندې وکړو څو وی چې بیا سهارنپور ته لاړو چې زکریا رحمت الله علیه لوس مې لونې سره ویلو چې څو ورځې به تېرایې مو چې واه وی چې دا ظلم نه ده چې دیوبند کې دی 11 تېرېږي داسې کې به یې واه تېرایي چې مو چې جی دلی ته مو حضرت ارچی زغه استقبال دی پاره بیا څه وی چې بیا معذور یې دی استاد استقبال ته بالکل ډېر ضروری ده وی چې بیا تهنوی رحمت الله علیه ته ویرانو هغه ته مې مخکې پرچا ورسه دا ځکه چې د اکابرو وی اکابرو طبیب خپله موډ انده یو نه پوهېږو چې هغو ته کوم څه ضرورت محسوس کړی دیوبند ته دغه ضرورت شته د حضرت مدني صاحب باندې خلک ور کېناست خو قسم د هغو کې کینه حسد نه و داسې نه ویلو چې حوالې وي تېرې وه چې پنجاب نه راوالی 4-5 سره دي اوړه دي وړو بری دې راولېله داسې کې د حضرت مدني صاحب څوک ده
الیاس رحمت الله علیه لیکلی حیرت انگیز واقعات کې وی چې اول سمندر د عشق خداوندی حضرت مدنی زغملی دي چې هغه یو غړاب بل عالم نشي زغمنه داسې معرفت به ته حاصل ده او چې په دنا فسیدا سپ شای شي چې څوک ویني قتل نه شي اکل کله جوش کې به ور دی الیاس سیبرونو چې حضرت مدنی کله سونه او چت کو کنه انګريز به څوک انټو کې د هندستان نه وځي خدای چې پوسنه منی کړای چې د مجاهدې په کوي او لسونه بنه چې گای چې په دوه ته و باسي دا جنونه په تکلیف نه وره بوړي هغه د کې نوستا کری تیب سے مدرسین طالبان روانی دا کې کینه حضرت سره کینه دیوبند څنګه علم دا درنیم لاکه مدرسو مشره مدرسه درنیم لاکه مدرسې د نه جوړ دي الیاس رحمت الله علیه یو طالب دا مدنی رحمه الله یو طالب دا لږه نه دی الیاس له حالات وګوره هغه چې کله اشرف علي صاحب دا ویراله مته چې مخکې د پرچر ستواله وا مو چې بس ټیک ده سالور المنزونه بقاعده دو جماعت کی ز جماعت کی خو چې کله زدلله زر ووت مجه دو کې دي شي کوړته سي کېړه یې زوی کې صدا سي ټینګ دی ګول سونه ونه چې عبدالمالک قیامت پرې دي تهنوی نه کې اشرف علي ته دی الله تعالی دین دی پورا پردي ملک تراونه یوري وینو لو سټینګ کو بیاي وینو دا خبره نه دي پرې کوله چې کری تیب سیب لیکلی چې بدعملی دی دیو جن نه ده یہ تجوید کا ما په احادیثو باندې پوره کیږي هغه یا د احادیثو کا ما په تجوید پوره کیږي دا بیل شو کیږي دا سي تزکیه مومن نه بسلی نو یاغه په باریکی نیمورونو دا خبره دي تکاو شیخ الهند رحمت الله علیه د ټول دنیا مسلمانانو څلورم مستونه عبد الوهاب صاحب رحمت الله علیه لاهوري صاحب شاګرد ده لاهوري صاحب د شیخ الهند صاحب شاګرد دا څومره شوبې دي مولانا صاحب د عبدالحق صاحب رحمت الله علیه غادي مدني صاحب غادي شیخ الهند کا تبلیغ ده کا کومه شوبانه خداګو د اصلاح دی پورا چې د خپل ځون اسلامي وشي جمیل منځن آباد به بخاری شریف چې کله ویل نه جمعرات پرې د مسبخین به ویلا بیا به دیش میلا مزل پیدل دی غنگوهی رحمت الله علیه خانقاه تا کولو څومره مزل به کولو پیدل کدا واس پیدل په خلی خاصونه دا خو زبې د تجربه وکړه یو ورځ خو تجربه وکړه چې څه کیږي نو پیدل بدلو او بیا به سبای وخت کې بیا دیش ملا پیدل محمد بن طاهر سے بیاي چې مو چې کله سبا غیالو مو سره سورلی نه و کتابونه به په مټ کو شپېته ملا مزال به شپې ورځې کې پیدل کول او کله کله به امتیازو کې ویني چلی شوې ډېرې سختې بیا مو سوچ غواړم چې دا څنګه کړی د شي نو بیا کتاب الحج کې زکریا صاحب لیکلی چې دیو سړی شو کور نه کولو لسونه کور نه کولو په کوناټایو باندې حج تطلو کرشیدو شکی کې بلخی صاحب ته ویلو چې چیشته روانې وي حج ته کوم ځای نه روانې سمرقند نه څومره مزال دی وی چې څه دی بوسه لاس کوله وشو چې زه روان یم چې مو ته چې سنا کړی دي ته څه شي ده وی چې شوق چې په دوست درګو یو حرم ګوره چې بیا څه کیږي اوس یې د سړي به امتیازو څه هول وي یې د سړي به ټیکالې څه هول وي او د سړي به د جامو څه هول وي او د سړي به د کپړو څه هول وي نو شوق سره څه شي سنيږي هر ګور شوق سره دا خبره بس یمو په سلسله کې محترم عزیزانو یو بیعت دی بیع نه ده خرڅونې دی دا مشکات شریف کې بیعت خبره و نو ځبني پوسه لیکلیو چې دا بیعت مشابه دی بیع سره ده مبادله المال بالمال بالترازی
ته په خپل رضا باندې دا شی خرڅ کړی دا اوس یې نه واپس خو ستا شي اوس یې د کې مکمل واک ده ته به بیا نارې نه وایې نو بیعت دې چې وکړو نو ته به خپل ځان الله رب العزت حضور سم ته حواله کړي استاد به رهنمایي کې چې دا الله رب العزت حکم د حضور سم طریقې ته مې سخوا نور کې ضرورت نه وای بیعت څو فائدې دي څلور دا اکابر لیکلي یو دا لیکلي چې تیر ګناهونه به الله تعالی ټول د معاف کی سوا د حقوق العباد نه دویم دنیا نه بیمونه نه رسختیږي دریم بغاټو ګناهونه دوخ دې ستی کاوشو تو به توفیق ورکړي او څلورم د نبی کریم سم نه تر دې استاد پورې دا روحونه نه دي دا به د دوا شروع کی چې الله دې د مغفرت وکړي او اشرف علي صاحب لیکلي چې دا بیعت والا د ډریږي ما کا استاد کمزور وي دا راسه ډیر لوی لوی پهلوانونو نیولي صدیق اکبر رضی الله عنه ورکیدا چې دا ټول جهان د مسلمانانو بنیاد دعوت دوی ته یا شاده جماعتونه د تیر کړی حالاتو کې ډیر لوی مهنت کړه تر قیامت پورې دا کله کله چې دا راسه ټول نیولې به ځن واسي موغنه غتی پیشوي کنه ها یای خو بار نه معلومیږي چې دونه کوي سره زور کیدا ګونی دا غنمو کې نه خرڅيږي امرتونو کې چنجي نه خرڅيږي ها نو الله تعالی پردا پرړي او یعنی چې ناقص کور شروع کې غنه کامل جوړیږي کامل چې کور نه کې غنه ناقص جوړیږي نو تاسو خدمت کې دار ده چې الحمدلله شي سه تاسو ما کې دوزه کې ګورا پکور خدا د چې موږ کې همت وا په تکی صاحب د قریبت محمد صاحب راونه او بیعت تا چې بیعت شنو تکی صاحب چې زه د خوشاله نه کوړه راغله چې نن خو د دیوبند لوی کاری دی ابانه می بیعت نه چې کله راغله لا ابانه مشوم جوړېدو مو چې ویلې جوړې زه هم برکت روانه وی چې قریبت محمد په خپل نفس باندې بدګمونه ده زمين مطمئن چې تهنوي سي مرګ نه بعد چا نه بیعت نه کوم سکندر رحم الله اومي پوړې ساده عالم نه هغه یې چې کوم عالم د خپل نفس نه راضي وي مطمئن وي چې بس د کوم څه کوم دا کفیلی وی د صحابت کې ته هیڅ فائدہ نشته د خپل علم فائدہ نه در کړی ان من اعد عدوک نفسک دا حدیث دونه کسي وی چې کوم جاهل به علم سره د خپل نفس شرارت نه خبر وي وی د ته جهل هیڅ نقصان نه در کړی د سره کینا د سره کینا نو نفس ډېر لوی شریر ده ان شاء الله دو هفته کې کومې ورځې هغه کوي مله سي ذکر کوي اټول اگر دا کړي نه و ټلیفون وکړو چې زه دا مفتی صاحب سره کې کینا کنه کینه مې بالکل کینا یمو کې سلسله ده کنه چې الله منصور ساکر المسلمین اينما كانوا ومن كانوا خدا چې چېرته کې څوک د دین خدمت کوي دې مدد وکړي نو ان شاء الله طالبانو باید ارجه د ضرورت ده هر چا د ضرورت ده او نو بس د عمره بیان ډیر یو به سره ایوه خبره بل دا خالی هفته پورې دی موږ ځکه کې اصلاحي پروګرام ده 8 تاریخ باندې شیخ عظیم الله صاحب دامت برکاتهم العالیه خدای دې عمر ویر کې مدرلوم نیمو دي ارشي ماشاءالله دو اصلاحي پروګرام به وي خو تاسو ضروری ارته بیل نه مسلمانون دا ټول ورونه دا ټول مسلمانانو د دې شي ضرورت ده خو نیوج نه وته مسبخین چې 3 بجې تر رسیدلی وي بلکې قدوینی میرولې شبوی او بم بلنه بدماشه کی بنه نو علماء دي جی پکور دا چې عوام مسلمانان مونږ نږدې عوام مسلمانان مونږ نږدې شفقت بو نو چې ور نږدې شي کنه ایو متای
چې د فلانا دی په مسواک ځون مړوي نور دین نه د خبر هم چې مسواک نه چا خبر کړه نور نه ته خبر کړه نور نه ته خبر کړه مسواک نو کو چا خبر کړه نور نه ته خبر ان شاء الله مو اوس هم د دیوبند مل ویلو کنه یول لسری سبق ا ګوړي کې دیار لسری مل ذکر عبد الملک رحمه الله په ور کړو دغه ټول علما طلبه وي د کلیستو الیاس رحمه الله نه خبره تبلیغ کوریا نو شروع کړه شپږ میاشتې 70 منځنه بعد تر ماخو مرسي مراقبه کوله سره مړې او د اسماء تر مزته بچی کېدو دا مسره لیکلی شته او وربا شو ټیکاله خوړه نو خاصی کمزور نو حکیم می ته ویل چې دا وربا شو چې دا خوري صحت به ختم شي او دا ذکر ته چې دا ټول ارز مراقبه ذکر ته ذکر یې وی چې زمو به تکتل چې د حضرت مراقبه خو کوي چې څه مراقبه کوي وی جوار زمان کې ویل چې زکریا روشه مو سره یو هفته کېنه چې مو دې چې سبا کې وی چې ورسته مې ته ویل چې کاش پیر مېشتې مې کې نوې در سره کې نوې چې هغه وخت در باندې تیر شو هغه وخت دې نه مو طلبه کوله ته نرتلې اوس سبق یې حالان کې مولا زکریا سے متعلق بده یې چې زکریا نه وا دا خلکو به امام الیا مت کړو امام الیا حضرت زکریا رحمت الله علیه نیولې چټنه مضبوطه اره خبرې جواب د حدیث روشنه کې ورګي ان شاء الله تاسو شاګردان هوې او کور بقای کنه بقای دوه چې سره موته مجلس مقرر کې غاټه خبره ده اوس مې ته ونی نو عبد الملک رحمه الله پردي وطن ته بغیر تعارف لاړو ها منډه والے نو تاسو به چې څومره د نږدې مدرسو کې طالبان دي چې دا ټول بیعت شي هموی دعوت ملګری دي که جمعیت ملګری که ختم نبوت ملګری که مو عام مسلمانان دي ټول د دې بیعت ضرورت شته مو به خو په باندې سره کوو کنه وکړو ان شاء الله اوس اډر هم ورموږ دا کنه